یو اداکار په خپله یو انټرویو ورکړې ده، زموږ د پاکستان یو اداکار دی او قسم دی هغه چې ته اورې تاله به جړا درسي. افتخار ټاکر د هغه نوم دی، پنجابی دی غالبا. هغه یو انټرویو ورکړې ده یو کس له، هغه د مدینې په باره کې دا واقعه د مدینې او د مکې دپاره هم بیانېدی شي او د دین د دعوت دپاره هم بیانېدی شي او د دې دپاره هم دا بیانېدی شي چې د هر انسان په خوله کې الله هدایت ایښی دی، خو چې دا خواري وکړي. دا د خپل ځان ته نه ګوري، دا د اسلام دعوت ته ګوري چې دا ډېر لوی دعوت دی. نو دې کې الله خیر و برکت ایښی دی. زه کمزور یم، زه بدعمله یم، خو د الله دین ډېر اوچت دی. نو د دې وجې نه عزتمندو دعوت ورکول پکار دي. هغه وایي زه یو ځل د سویډن نه پیرس ته روان وم، 45 منټ سفر دی په جاز کې. وایي ما سره جوخ په سیټ باندې یو کس ناست و، انګریز. نو هغه انګریز ما ته وایي چې یو څو خبرې کول غواړو او زه تا نه یو څو تپوسونه کوم. وایي ما ورته چې دا ټایم خو ډېر کم دی، یو تپوس به زه وکړم او یو تپوس رانه ته وکړه. نو زه زما خبرې به هم تا ته پته ولګي، ستا به زما ته پته ولګي. هغه ویل ډېره ښه ده. هغه ویلې وایي فرسټ ټرن ستا شو، یعنې پیله ته تپوس وکړه. وایي ما ته ویلې. نو ګورې عزتمندو یو اداکار، یو ګلوکار، عام عزتمندو په سټیج باندې ګډېدونکی انسان، خو عزتمندو کله چې الله د الله او د الله دین په خپله ژبه راولي، الله هغې کې خیر او برکت کیږي. ټول انسان ګناهګار یو، خو مثلا اداکار به تا نه لږ زیاتي، دکاندار به لږ کمي، مولا به د هغې نه لږ کمي. نور داسې یو قسم په دنیا کې نشته چې هغه ګناه نه ده کړې سوا د انبیاو نه. دا یاد لرئ عزتمندو، هر سړی ګناهګار دی. الله رب عزت وایي کلکم خطاؤون، وایي تاسو ټول خطاکار یئ، وخیر الخطائین التوابون، و بهترین در کې هغه دی چې توبه وباسي. نو ټول وایي خطاکار یې. نو دې وجې نه عزتمندو وایي ما ته یو تپوس وکړو چې دا مریم، هغه ته ما ویل چې ته څوک یې؟ وایي ما ورته ویل چې آی ایم مسلم فرام پاکستان. وایي ما ورته ویل چې ته د کوم ځای؟ نو هغه ویل چې آی ایم کرسچن، زه عیسائی یم. وایي ما ته تپوس وکړو چې مریم بیبي د عیسی علیه صلات وسلام مور بیبي. وایي ما ورته ویل چې هغه زما او ستا څوک ده؟ دا څوک ده او زما او ستا هغې سره څه رشته ده؟ وایي ما ته وایي چې مریم بیبي دا زما او ستا مور ده. وایي ما ورته ویل چې مریم زمونږ مور شوه، نو ما او تا څه شو؟ وایي ما ته وایي چې ما او تا رونه شو. ځکه د آدم علیه السلام ټول اولاد دی، دې طریقې سره الله د دې ټولو نه دا رشتې داسې راګرځولې دي. وایي ما ته وایي چې ما او تا رونه شو. وایي ما ورته وویلې چې د مور باره کې، د خپلې مور باره کې څوک غلطه خبره کوي څنګه لګي انسان باندې؟ وایي ما ته وایي چې د خپل مور باره کې څوک غلطه خبره واوري، وایي هغه له ډېره زیاته غوسه ورځي. په مور باندې انسان له ډېر زیات غیرت ورځي، په پلار دومره نه ورځي. خو څوک چې زنانه یاده کي او خصوصا په زنانو کې مور یاده کي او بیا د بدکارۍ نسبت ورته وکړي، نو داسې انسان سره انسان دشمني کوي. وایي ما ورته ویل چې تاسو خپله سوچ وکړه، زمونږ قرآن، زمونږ دین، زمونږ الله د مسلمانانو هغه په قرآن پاک کې د مریم بیبي په اړه کې وایي وطهرکې علی نساء العالمین. وایي ای مریمې، زمونږ محمد بیان کوي، وایي ته الله د دنیا په ټولو ښځو کې پاکه پیدا کړي او ستاسو خپل عیسایان او یهودیان ستاسو د مریم مور زما او ستا چې کومه مور ده د هغې په باره کې د دې عقیده لري چې نعوذ بالله عیسی علیه صلات وسلام په صحیح طریقه د دې نه دی شوی، ځکه د دې خاوند نه و. بس آخر د دې خبرې نه ډېر زیات متاثره شو چې ګوره زمونږ خپل مذهب والا خلک او زمونږ دشمنان خو اصل کې یهودیان دي او دا مسلمانان خو زمونږ ورونه دي. ځکه اوس ما ورته وویل چې موږ ټول د مریم زامن یو، نو دا خو زمونږ ورور شو او دوی زمونږ د مور باره کې چې اصلا زمونږ مور ده، زمونږ داسې وایي چې اصلي مور ده او د دوی میرنه مور ده، او دوی زمونږ د مور په باره کې دومره ښکلې عقیده لري چې مریم د دنیا د ټولو ښځو نه پاکه ښځه ده. د قرآن کې الله بیان کړي. نو ما ته وایي چې زه ډېر زیات پوه شوم، وایي ګپ شپه مو لګوئ. بیا ما ته وایي چې give me your mobile telephone number, call you later. وایي زه به تا سره بیا وروسته خبرې کوم، ته زما ډېر خوښ شوې.
دی اداکارانو له الله رب العزت یو ژبه ورکړې وي، پروفیسرانو له، دکاندارانو له الله رب العزت یو مهارت ورکړی. دوی د خپل تجربې سره، د خپلې ژبې سره، د خپلې ژبې شیرینۍ سره او هغه الفاظو سره بل سړی ښه متاثره کولی شي. دې وجې نه که یو کاروباري سړی بعض وخت تقریر وکړي، هغه د ملا نه هم زیات اثر کوي، ځکه هغه تجربې سره خبره کوي. یو پروفیسر سړی، یو عام تبلیغي سړی بعض وخت خبر وکړي، د ملا د خبرې نه هم په هغې کې ډېر خیر وي، ځکه هغه انداز ډېر اعلی او تجرباتي مثالونه پکې بیان کړي. وایي بیا هغه ما ته یو څو ورځې پس ټلیفون وکړو چې پاکستان ته ورسېدې. ما ویل چې او ورسېدم. وایي زما هغه سره دوستانه جوړه شوه او د هغه نوم ډاینل، د هغه دا نوم. وایي 11 ورځې پس وایي زه عمرې له لاړم. وایي چې عمرې له لاړم، وایي بیت الله شریف ته مخامخ ولاړو. وایي دې ډاینل ما ته کال وکړو. وایي ما کال اوچت کړو چې څه دي؟ ما ته وایي چې آی ایم ډاینل، زه ډاینل یم، ستا ملګری یاد یې؟ ما ورته چې او یاد یې. ما ته وایي چې ته چېرته؟ وایي ما ورته چې زه بیت الله شریف ته. بیت الله پیژنې؟ هغه چې آی نو او زه پیژنم هغه. وایي زه بیت الله سره، ځکه عیسایان یهودیان الله مني، د الله کور مني، دا ټول څیزونه هغوی مني. وایي ما ورته دلته زه ولاړ یم. وایي ما ورته چې دا خو پیژنې دا هغه ځای دی دلته چې انسان کومه دعا وکړي قبلیږي. وایي ما ته چې هو. وایي ما ته وایي چې ته به څه دعا کوې؟ وایي ما ورته چې بیت الله مخامخ دی او دې وخت کې ستا کال رالی، زه ستا دپاره د الله دربار کې سوال کوم چې الله زه او د مریم دا زوی ډاینل ما یا الله د خپل دربار کې ځان سره یو ځای کړي، زه تا ځان سره یو ځای لیدل غواړم. ګوره د کافر دپاره یو د اداکار چې موږ تاسو ته ډم وایو، د هغه د یو کافر دپاره په زړه کې دا جذبه ده چې دا مسلمان شي او د الله کور ته حاضر شي او الله د ده بخشش وکړي. نو د انګریزان په دې خیرخواهي باندې ډېر زیات پوهېږي، ځکه هغوی خیرخواهي ډېره زیاته کوي. نو بل سړی چې ورسره خیرخواهي کوي ډېر متاثره کېږي په دې باندې. بیا د مسلمانانو ملکونه اکثر بدخواهان دي، ظالمان دي، نو داسې خیرخواه سړی چې پکې وګوري هغه ډېر خوشحالېږي. بس موبایل یې بند کړو چې زه صحیح ده، زه ته خپل اعمالو که وروسته رابطه کوو. وایي ته یقین وکړه زه په مغه ورځ باندې شپه پکې تېره شوه یا شپه نه وه تېره، زه مدینې ته روان شوم. وایي د مدینې نه چې څنګه روانېدم حدود راتلم، ما ته ډرایور وایي چې دلته بریک شه، مدینه راله، نیت وکړه او د الله نه دعا وکړه او ډېره پاکه ځمکه ده، خپل نیت درست کا. وایي زه هلته ودرېدلم او جړل مې چې یا الله چېرته زما دا خپې او چېرته ستا د حبیب کلی. تا په قرآن کې قسمونه خوړلي وهذا البلد الامین، ای زما پیغمبره ستا په دې کوڅو مې دې قسم وي. دې وجې نه پښتو شاعر وایي که نه، وی زړګیا سترګې لګوا د قدم لاره نه ده، زړګیا سترګې لګوا د قدم لاره نه ده، آقا پی ایخی قدمونه دومره خواره نه ده. دا عام ځمکه نه ده چې الله د دې ځمکې انتخاب کړی د دې پیغمبر دپاره، دې کې خصوصیات دي ډېر زیات، ډېره بهترینه ځمکه ده. نو بس په دغه وخت کې وایي د هغه انګریز بیا ما ته کال رالی. وایي ما ته چې هیلو آی ایم ډاینل، زه ډاینل یم، افتخار هاو آر یو، څنګه یې ښې ټیک ټاک. ما ته چېرته وایي؟ ما ته چې مدینې ته روان. وایي ما ته فوراً دا ویلې I was ډاینل. وایي زه ډاینل ومه. وایي ما ورته څه مطلب ته خو ډاینل اوس هم یې که نه؟ وایي نه I was ډاینل، زه ډاینل ومه، اوس ډاینل نه یم. وایي ما ورته چې اوس څوک یې ته؟ وایي I am عمر. وایي اوس زه چې کوم دی عمر جوړ شوی یم، یعنې اسلام ما قبول کړی دی. د یو اداکار د یو ډم جذبات او هغه دعا الله ته قبوله شوه چې یو عیسائی په اسلام کې داخل کو. وایي ما ورته چې چېرته یې؟ وایي ما ته وایي چې زه عربستان ته را رسېدلی یم او ستا کوم ملک کې چې تی او تا کومه دعا د بیت الله مخې ته کړې ده الله قبوله کړې ده، او زه دا د په یو شواروز کې دا د سعودي عرب ته را رسېدلی یم. وایي ما نه د یو سړي نمبر اخیستی، وایي د نظیر نمبر مې وله ورکړو. وایي ما چې هلکه دا ډاینل سره څه کار ماري وله ویې که. وی په یو شواروز کې الله رب العزت هغه مدینې ته او مکې ته راورسول. بیا وایي 11 کاله پس دا ګوره اداکاران دومره
الله رب العزت د هغوی نه دین پیلو کړي او موږ او تاسو ځان ته نیک عمله وایو چېرته د الله د دین خبره زموږ د ژبې نه ونه وځي چاته دې کافرانو ته چینه والا ته ځو او د دروغو چل هغوی ته موږ ښایو چېرته مو ورته د اسلام خبره ونه کړه چېرته مو ورته کردار پیش نه کو چېرته یو دکاندار ونه ویل چې ما لس چاینیز مسلمان کړه یا زما د عمل نه مسلمان شو دا زموږ حال دی او یو اداکار دی د هغه د مسلمانېږي وی لس یولس کاله پسه یو جینۍ وه وایي هغه به ګډېده وی ما هغې نه تپوس وکړو چې ګوره ته خو ګډېږي عمر دې ډېرېږي همدا افتخار ټاکر وی وی ما ته وایي چې زموږ د ډمانو خو به دغه ژوند دی وی ما ورته ویل چې واده ولې نه کې وی د دوو وجو نه یې نه کوم جینۍ راته وایي وی یو د دې وجې نه چې زما مور ده زه د هغې خدمت کوم او دویم د دې وجې نه چې تا ته پته ده ډمې ښځې سره او اداکارې ښځې سره چې څوک واده وکړي ټول عمر هغې ته بیا تانې ورکوي چې لږ څه خبره راشي ته مخکې څه وې ته خو به ګډېدې او تا خو به شپې کولې او ته خو به هوټلو کې پاتې کېدې الله ورته هر څه معاف کي خو انسانان عزتمندو چاته هیڅ هم نه معاف کوي داسې خو زوړ تاریخ ګوره د صحابه کرامو هغوی باندې هم حالات د جهالت تېر شوی دی خو الله رب العزت چې کله اسلام قبول کړو رضی الله عنهم زما دې صحابه مبارکې چې څوک شک کوي زه دوی له د خپل رضا سرټیفیکیټ ورکوم زوړ لکم ما کسبتم ولهم وی د دوی دپاره خپل عملونه ستاسو خپل عملونه دي خپل کار سره کار لرئ د بل چا عملونو ته پرېږدئ د هغوی کرنټ حالت ته فی الحال حالت ته یې ګورئ وی هغه جینۍ ته ما ویل چې ګوره مور به دې مړه شي بیا به سبا ته به څه کې بیا وی ما ته وایي چې افتخاره ته زما ورور یې چې ته زما باره کې داسې ښه سوچ کې په اداکارانو کې داسې خلک نو ما تا ته خپل ځان حواله کو وی ما یکدم هغه عمر ته ټلیفون وکړه بار ملکي چې هغه ته ویل چې هلکه یو رشته ده که کې وی هغه ویل چې ته زما ورور یې هغه هم ویلې زه تیار یم وی د دې جینۍ نکاح مې چې کوم دی هغه عمر ډاینل سره چې کوم دی وکړله وی بیا زه چې لاړم ډېر وخت پس پیرس ته نو هغه نه مې تپوس وکړو چې څه حالت دي هغه وایي زه خپلوانو د خپل سوسایټي او فیملی هر څه نه ویستی یم زما د یو کریاني دکان دی په دې باندې زه ګزاره کوم او هغه جینۍ ورسره ښه خوشحاله وه وایي اوسه پورې ښه مزېدار وخت تېروي نو د دې وجې نه عزتمندو یو دا کار کوئ چې د دین دعوت چلوئ څه نه څه ټول به انشاءالله د دین دعوت چلو که نه انشاءالله د خپل ژوند یو مقصد جوړ کړو به حیثیت مسلمان به حیثیت مسلمان د اسلام دعوت هر چاله ورکو او د نیک عمل دعوت هر چاله ورکو او په خپل جومات مدینه مکه پیغمبر قرآن په دې باندې خوشحالي کول پکار دي خصوصا هغه تاجران چې کوم چین ته ځي روس ته ځي تایلنډ ته ځي نور ملکونو نه سامانونه راغواړي د هغوی کفارو سره مخامخ کیږي نو دا دې نه وایي چې زه خو عالم نیم دا دې نه وایي چې زه ملا نیم تبلیغي نیم کم از کم د خپل علم مطابق دعوت ورکوه د اسلام ځکه تا باندې الله یو عظیم نعمت کړی دی د ټولو نه لوی نعمت څه شی دی هدایت د اسلام اهدنا الصراط المستقیم ته هر مونځ کې غوښتو الله درته نصیب کړی دی نو دا نعمت بل چاله م ورکوه ځکه دا په ورکولو سره کمیږي نه زیاتیږي عجیبه خبره د دنیا مال دی چې چاله ورکې تا نه کمیږي هغه سره زیاتیږي د هدایت دولت دی چې تی ورکې الله هم پې خوشحالیږي ستا دین ته هم پې فایده ده تا ته هم خوشحالي میلاویږي چې ما سره کسان جمع شو زما په کاته کې زما د وجې نه اسلام ته داخل شو